الله پاک د قران پاک درنواله په قران پاک کې په خپل بیانې لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله. ويكون شرط ما د قران نه په غر باندې قران نازل کړي وي نو دا غر باغې ته نه ټینګ شوی. خو زمارو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم عظیم الشان سینه مبارکه ده او طاقتور او پهلوان زړه دی چې هغه دې ته ټینګ دی ورنه غرونه دې ته نشي ټینګېدلی. یو مثال دی یو پیغمبر دی په 1,40,000 پیغمبرانو علیهم السلام کې لوی پیغمبر دی سیدنا موسی علیه السلام. دا الله پاک سره خبرې کړي الله پاک خپل کلام هغه ته اورولې دی. ما تا خو چې دې ډېرې خبرې کوو نو आवाज بم دې خو د دې ډېرې راځي کاغذ ته ودرېږو आवाज بم داغه طرف راځي کدي خو ودرېږو आवाज بم دې طرف راځي. موسی علیہ السلام چې بد الله پاک خبرې اورېدي هغه بد سلور وانو طرفونه راتلي د برنه بم راتلي د هر طرف نه بد الله پاک आवाज موسی علیہ السلام کلام اورېدو تر دې پورې چې خپل بدن د دې وختونه او د دې خولو د دې سرونه او د دې خپل بدن د هغه आवाज اورېدو. دا الله پاک په کلام کې دا کمال دی چې دا د یو طرف نه دی دا الله ذات د جهت نه پاک د جسم نه پاک د شکل نه پاک او د یو طرف ته د مخکولو نه پاک. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چوي ول دا الله پاک کوم خوا بخته هغه ته ول ماسختن راشه بیا به پوهه کړ هغه ماسختن په تیارې کې راغې هغه ته دیو ولګول شمع ول دې کوم خوا بخته هغه ته ول دې خدا سي اور دی او هر طرف ته دې اور مخته ول الله پاک د دینم زیات عجیب دی څنګه چې شوی او د دیوی مخ نشتا بلا تشبیه دا الله پاک یو طرف ته مخ نه دی بلکې دا الله پاک هر طرف ته مخ دی او دا الله پاک په نظر کې هر څه دی. زمارونو دا الله پاک لوی ذات دا الله پاک کلام لوی دی. پیغمبر علیہ السلام د الله پاک د موسی علیہ السلام سره خبرې وکړي نو موسی علیہ السلام د الله په دربار کې عرض وکړ یا الله دا خبرې دي دومره خوږې دي چې ته وسومره خوږې ارني انظر الی ما ته ځان خو عزت لیدل غواړم. یو سړي باندې چې خبرې خوږې ولګي نو بیا هغه وایي چې رسول سره میلاو شولې او دا مې په مخامخ ولیدلې او چې یو عالم بیان سو کوي او بیا په مخامخ ویني نو ار چاته وایي زولتل او ما وسره کې ناستم لاس مې سره میلاو په مخامخ مې ولیدو او دا سه په فخر او په خوشاله وي فخر او په خوشاله. نو موسی علیہ السلام ویل یا الله ما تزانو خیزت علی دل غواړم. الله په کوته فرمایل لن ترانی تمام شلیده ولکن انظر الى الجبل دی غر ته ګورا زد خپل او یا زرا یا د بشمیره تجلیاتنا یو تجلی په دی غر نازلو ګوره چې غر سحال کی چې الله پاک یو تجلی په کوه تور نازل کړلا نو د کوه تور په کوم سوکه چې د الله تجلی نازل شولا د کوه تور هغه سوکا هغه زری زری لاړه جعله دکن زری زری لاړه وخر موسی صاعقا او موسی علیہ السلام باندې هغه تجلی دا غزن را واپس شو د غر نه چې په موسی علیہ السلام ولګی دا موسی علیہ السلام برداشت نکړه شو بهوش را پریو. نو تاسو وای تجلی سوري یو دا او بغیر ولګي او بیا را واپس شو موسی علیہ السلام بهوش را پریو. د پیغمبر علیہ السلام صحال له پیغمبر علیہ السلام پس بک نه دی په کوه تور نه دی په مکه مکرمه کې نه دی په جبل ابي قبيس یا په مدینه منوره کې د حق په غر نه دی بلکې د زمکه نه 1500 کال په مزل باندې اسمان دی. او کم مزل زما واست پیدل نه د ګاډي د موټر مزل نه د وخو د اس مزل نه د جاز مزلم نه چې جاز په پاوا روان شو په 1500 کال کې په اسمان ته ورسی د نظر پر رفتار او نظر رڼا او رڼا په یو سکند کې 1,00,000 کیلومتر لار وهي نو چې په یو سکند کې 1,00,000 کیلومتر لار وهي او په دې ترتیب سره 1500 کال مزل کې اله بد ازمکه د اسمان ته ورس بیا اسمان دومره پیور دی چې د اسمان د لاندې طرف نه بر سر ته ځي نو بیا و 1500 کال مزل کې بیا چې د اول اسمان نه دویم ته ځي بیا و 1500 کال مزل کې چې د دویم اسمان د لاندې طرف نه بر طرف ته ځي بیا
نو د یو اسمان سر ته چې پاس سر ته چې رسي زر کاله، دوه دریو څلورو د اووم اسمان اووم سر ته چې رسي 2000 کاله مزل وکړي، 2000 کاله هم د رڼا په رفتار. او په دې اسمانونو کې دروازې دي، د هر چا دپاره 2 دروازې دي، په یو دروازې نیکۍ ځي او په یو دروازې بدۍ ځي او د الله دربار ته رسي. او چې په کومه دروازې څه لاړ شي پاکې دروازې د هغې بدلې م راغورځېږي، چې نیک عمل پرې لاړ شي چین سکون پرې راغورځېږي، چې بد عمل پرې لاړ شي د هغې مطابق پرې راغورځېږي، چې څوک کاڼي برولي په هغه کاڼي راورېږي، چې څوک ګلونه برولي په هغه باندې ګلونه راوري. کما تدین تدانو، چې څنګه کې هغه شان به تا سره کېږي، چې څه کوي هغه به ریبې. ایز یو سوشل یوریم د انګلیش والا وایي چې څه کوي هغه به ریبې، چې څه کوي هغه به ریبې، چې څنګه کې هغه شان به تا سره بیا کېږي. زما وروڼو په اسمانونو کې دروازې دي. سأل ابن الکوع علیا، د حضرت علی رضی الله عنه شاګردو تپوس یې وکړو استاد صاحب عن المجره، په دې اسمان کې چې کله ستوري ای او ځلیږي او سپوږمۍ نه او شین اسماني، نو په دې اسمان کې یو دوړه شانتې ښکاري، دا څه شی دي؟ هغه ورته وفرمایل ویل دا د اسمان دروازې دي. په 20مه سپاره کې تذکره ده ففتحنا ابواب السما، من د اسمان دروازې کلاو کړي. بماء منهمر، شوق من په نوح علیه السلام په قوم رو غورځولي. نو عزتمندو د اووم اسمان ته چې ځي 2000 کاله مزل بکې، بیا خو د الله کرسۍ، بیا خو د الله عرش، بیا خو د نور پردې، او بیا خو پته نه لګي چې کوم ځای، خو الله ته پته ده. او الله خپل پیغمبر بوتله، پیغمبر علیه السلام بلیدلی، الته ځان ته رانږدې کو او الته ورته خپل دیدار ور نصیب کو، او یا زروانه تجلیات په نازل کړل او پیغمبر علیه السلام بے هوش شوی. سبحان الله. او تاسو چې څومره طاقتور سینه وا او کم طاقتور او پهلوان زړه چې کم زړه به د الله پاک کلام هغه برداشت کو، قرآن پاک به نازلېدو. او یو حدیث کې نام راځي پیغمبر علیه السلام فرمای وی الله پاکو فرمای کوما د خپل قرآن د کلام په شکل کې د الفاظ جامه مې وتنوي چولې او د الفاظ او د حروف په شکل کې نه بلکې د کلام په شکل کې نازل کړي وي. نو کوم چې په بر اسمان کې لوح محفوظ دی په اسماني دنیا کې او د خپل دربار نه لوح محفوظ ته نازل کو، نو لوح محفوظ باندې نه برداشت کړي ذره ذره شوی. الله پاک فرمایي د الفاظ جامه می وروا چولا، دا کلام می په الفاظو کې رابند کو، بیا می لوح محفوظ ته نازل کو. نو بیا ودا غزنه جبرائیل علیہ السلام لګ لګ راوړو. او تاسو ته پته ده د پیغمبر په ژوند کې د ټولو نه زیات سخت وخت غي چې کله په پیغمبر وحي نازلېږي، ځکه دا وحي د الله خبرې د الله پیغام دا ډېر دوري. یو ځل پیغمبر علیه السلام په اوښه باندې روانو، وحي نازلېدل شروع شو، د اوښ ملا ماتېده نو کېناسته، اوښ 5 منه وزن اوچتی، اوښ 5 منه وزن عام ته ورسره اوچتی. پیغمبر علیه السلام یې اوچت نه کړی شو، کېناسته د تکلیف او د بوج د وجې نه. چا आवाज وکړو وای ته پیغمبر علیه السلام اوخم اړی کوي، پیغمبر علیه السلام ته فرمایل زما اوخه اړی نه کوي، خو ول وحی نازلېدله داري بوج ډیر وغه برداشت نه کړی شو، د وحی د بوج د وجه نه کېناسته. یو صحابي وای زما په پتون باندې پیغمبر علیه السلام سر مبارک پروت و دو وې دې ټیم کې وحی نازلېدل شروع شو. ول ما ویل چې دا اډو کې می چوي شو، دون بوج را باندې راغی. دا سره په خوا کې چې څوک دی هغه دا محسوسوي چې په چا نازلېږي د هغه صحابي. د بخاري شریف حدیث دی چې کله به وحي نازلېدا په یخ ژمي کې وه د پیغمبر علیه السلام تندی مبارک خوله تفاعل باب راغلی، تکلف دی پکې سب د خولو نه به دا تندی مبارک ډک شو په یخه یخنۍ کې د وحي د بوج د وجه.